أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخیتونو کې الله جل شانه دا خبره فرمایلی و چې د الله نه یراو کې پوره یرا او په حالت د اسلام کې تاسو پاتې شئ او دوام اختیار کې په حالت د اسلام کې دغه د الله جل شانه دا طریقه خودله چې تاسو د الله تعالی قرآن پټول باندې پيړ باندې پجما باندې دا غټین کې او ډله بازه مکوي. بیا الله جل شانه دې تخپل ماضی بیان کو چې ماضی کې د عربو د اسلام د غټونو مخ کې دشمنی وی الله تعالی په دوستو باندې بدل کړی. نو دینن آیات کې الله جل شانه د دې اتفاق او واستو د پاغه بل طریقه متخصص اتفاق وسنګ راځي او د ډله بازه نه وسنګ بچ کیږي. الله جل شانه داغه د پاغه دا وظیفه خو دلا چې تاسو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا فریضه اختیار کې او هر چاته اسلام ته دعوت ورکوي، ایمان ته دعوت ورکوي، ځان مبلغین جوړ کړي چې تاسو مدني کې خبره اوریدلې ده نو بل مسلمان د پاغه کوي او هغه ته کوي د پاغه دیش د بل مسلمان اصلاح کی. نو چې تاسو د یو بل اصلاح کوي نو تاسو اتفاق برازي چې د یو بل اصلاح کوي نو تاسو به ډله بازونه بچکیږي. ځکه کله یو بل اصلاح کیږي نو بیا خپګانونه ختميږي، خوشاله باندې بدليږي. او چې کله د یو بل اصلاح نکیږي نو بیا طرفګنې دشمنی حسدونه بغضونه کینی طرفګنې دا پیدا کیږي. نو ځکه الله جل شانه فرمایي ولتکن او یید منکم استاسونا امه یوادلا یو جماعت یدعونا چرابل الکوی الی الخير خیر طرف ته او د خیر نه مراد چې کوم دي تمام دینی امور دي او اتباع د قران هم پکې راځي، اتباع د سنت هم پکې راځي، هغه عقاید دي او د اعمال صالحه دي، اخلاق هم پکې داخل دي. او نو مې غسیس چې صلاح د دین دا ټول پکې داخل دي. نو تاسو به بلل کوي، تاسو وړل به چې به بلل کی ایمان طرف ته، اعمال طرف ته، اخلاق طرف ته، نو مې د دین کام ته بلل کوي. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون او دی با امر کی بالمعروف پنیکه باندې نیکی نیکار چې شریعت وتا حکول ویلی کا واجبی او کا مستحبی خو چې حکول کاری منز فرض دی دم خول کار دی، صدقه کول فرض نه دی دم خول کار دی، شریعت وان ته خویلی دی. نو مې د دین کار ترا بلل دا نیکی ده. وینهون امن کوي عن المنکر د بدینا چې د بدینا من کول کوي. او حدیث کې مراغلی ګور د مسلمان فریضه پیدا. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایل کم سړی چې استاسونا یو ناروا منکر کار ویني بی دین کار ویني فل یغیره بيده کو دلاسو طاقتي نو پلاس باندې دې منی کی. لکه په خپل کور کې د مشرف د کور د طاقتي چې یو بی دینی او د بی دیني یو کار یو خبره یو فیصله یو کار دا منی کی د کور د مشرف د ذمہواری زکات طاقت الله پاک کوي مشری وسره مدد هغه فریضه ده چې دې پلاس باندې منکی نه به کوي. فإلم يستطيع کو شرط طاقت نه فبلسانی فجبد منکی او فإلم يستطيع کو بجبم طاقت نه نو فبقلبه فزړه دې وتا پزړه کې دې منکی نه بد دی او وګوري
او دا پزړه باندې چې من کی نو وس نه رسی وذالک ضعف الایمان دا کمزور ایمان دی دې وجنا چې کله امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا په امت کې نین په امت الله پاک بیا عذاب ورولي او حدیث کې د دې مثال داسې بیان کړی دی چې تاسو امر بالمعروف نه کوئ او نهي عن المنکر نه کوئ یعنی خو طرف ته بلل نه کوي او د بدونه منع کول نه کوي نو ټول به یو شان په عذاب کې مبتلا کېږي او افت کو راځي مصیبت کو راځي عذاب کو راځي ټول به یو شان دي لکه حدیث کې دا سه مثال بیان کړی دی چې لکه کم سړی رالېږي او هغه چشم بوشي کی د بيدینه په کارونو باندې د الله په حدودو کې چشم بوشي کوي ودې مثال دا سه خلق دی چې لکه سړی دی هغه کشته کې دوه چته کشته ده لاندې خلق پکې پاتې کیږي باندې پکې خلق پاتې کیږي لاندې والا ولګي باندې سه پس مسله باندې به مفهوم د حدیث تاسو دی چې باندې والا سه مسله راشي هغه ولګي سشي راوالي او یې په لاندې په کشته کې زو سورې کومه نو څه دا باندې خلق ولګي او د لاندې والا باندې نه کیږي نو کشته چې ډوبېږي نو یواز لاندې چې والا باندې ډوبېږي ټول به ډوبېږي او ټول به خرقيږي ټول به هلاکیږي نو دا سړی په خپل ځان هلاکي دا سړی هم هلاکیږي او دا سوچ سره دې هم هلاکیږي دا قشنګ یو سړی په خپل باندې نیک سړی دی او بل سړی نقصان کوي او دا بل وللاس نه نیسي نو بیا به نقصان کې ټول مبتلا کیږي دې وجنه یو بل روایت کې راغلي دی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل په قسم مې دی په غزاد باندې د چا په تستقدرت کې زما ساده تاسو به خامخا د نیکي حکم کوي او د بدین به منع کول کوي او کو داسې نه کوي نو قریب ده چې الله پاک په تاسو باندې عذاب راولي د خپل جانب نه بیا تاسو دعاګانې غواړي او الله پاک بس تاسو دعاګانې نه قبلي تاسو دعاګانې به الله تعالی نه قبلي او یو بل روایت کې راغلي دي کو خلق راولګي دی یو بد کار کوي نه هغه منې کوي نه نو قریب ده چې الله پاک عام عذاب راولي ای بیا خو بد نه ټول نیکان او صالحان او بدان ټول بګیو شان سوسيږي بني اسرائیل کې یو روایت راغلي دي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې بني اسرائیل کې کله ګناهونه عام شو واقع شو بني اسرائیل په ګناهونو کې اخته شو نو علماء غلګدل د خلق منع کول چې د بد کار مکوي دا کار نه مکوي به حیا مکوي مختلف هغه زمانه کې څنګه کوم به دیني وا هغه کول هغه نه منع کول دي منی نشو چې منی نشو نو دیو سبق فلم کې نسل پای کې په مجالس مساکین اصل فناس حاکم مسا کولو الله پاک راو لګي دو الله پاک د دې د قل زړونو هغه سره یو شکل او په ټولو باندې الله جل شانه په جبر داوود علیه السلام او د عیسی علیه السلام باندې لعنت ولګو او الله پاک نبی علیہ السلام فرمایي ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دا په دې وجه باندې چې دین فرمانی کولا او د حد تجاوز کولو د دې وجه نه د امر بالمعروف د نیکی حکم هم پکار دی خدای په دې نه منع کول هم پکار دی البته دومره ده چې کوم سړی د نیکی حکم کوي او د بدن منع کول کین اغلم اصول پکار دي هغه د شي دیبا اخلاق خلی ده او دا بچ کم دی په نرمګوئی بیا چې دعوت چلی په خپل انداز کې به چلی د قشان خپل اخلاق په درست کوي اخلاق به د قرآن او سنت مطابق او نرمه سره دعوت چلی لکه چې په نامه باندې کوم ځای کیږي نو هغه په تیزه باندې او په سخته باندې نه کیږي او د کی زه ته قتل پکاري مقتضى الحال ته بعض وخت نرمي نقصان کی سختی به کې خامخا او بعض وخت به سختی چې کوم نه نقصان کی نرمي به اختیار موقع ته قتل پکاري محل ته قتل پکاري چې موقع محل څنګه هغه شان مطابق نیکی حکم پکار دی
او د بدینا منع کولم پکار دی ځکه الله جل شانو فرمایي ولتکم منکم یدی پتاسو کې امه یو ډله يدعون الى الخير چې بلل کوي نیکه طرف ته خیر طرف ته ويأمرون بالمعروف او حکم کوي په نیکه باندې وینهون او منکوي عن المنکر د بدینا نو می خلاف شریعت ګرنا واولئک هم دا خلق چې کوم نه هم المفلحون هم دې کامیاب دي ولا تكونوا كالذين وصلى الله جل شانه فرمایي چې کوم سړی امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا فریضه نه ادا کوي نو دا د يهودو او د نصارو کار يهودو نصارو پتا چل کو کوم سړی والے د الله کتاب دا باندې سینا اتفاق نه کوي طلبازه جوړي د يهودو نصارو صفات هوا الله جل شانه منکی چې تاسو صحیح پشان کیږي ما ولا تكونوا او مکیږي تاسو کالذین پشان د خلق وتفرقوا چې جداواله وکړو لکه څنګه چې خواهش پرستو خلقو چې کوم نه هغه خواهش پرستی هغه مختلف قسم چې کوم د خپل خواهشات مطابق ځان دین جوړي نړله بازي جوړ کړي نو تفرقو چې جدایي وکړه واختلفوا اختلاف وکړو وسو خوې چې تفرق او اختلاف تفرق په اصول کې په عقیده کې اختلاف وکړو او د عقیده لاندې چې کوم نه فروع مسائل په کې اختلاف وکړو او سو کوئی چې تفرقو جداواله وکړو په اصول کې عقایدو کې اختلاف وکړو او په ډلبازي کې اختلاف وکړو مطلب دا ډلبازي جوړ کړه او سو کوئی چې نه تفرق او تفرقه ډلبازي جدائی دا چې کوم نه مطلب دا دی چې تفرقوا کتاب الله او سنت رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په خودو واختلفوا او مخالفت یو د کتاب او د سنت د الله د پیغمبر د احادیث او اختلاف مخالفت کو او د الله د قران مخالفت کو من بعد دا کله کو د دوه کار من بعد رستو د هغه سنه من بعد ما رستو د هغه سنه جاءهم البينات شراغ لدی واضحه دلائل واضح دلائل وتعالى قرآن والسنة وتعالى اجماع امت وتعالى واولئك كم خلق ذا كانوا نبي الله جل شانه فرمای دا خلق لهم اشتدي بعد عذاب عظیم عذاب غټ دغه غټ عذاب الله مقرر کړی دی یا متبيز وجوه وتصد وجوه یوم کله چې با تبيز سپین شي وجوه سمخونه وتصد او توب بشي وجوه سمخونه نو دا کله بیا نو څوک کوئی بعض مفسرین دا ویل دي چې کله دې د قبرون نه راپاسي هغه وخت کې به څوک سپین مخ را پاسي څوک به تور مخ را پاسي او څوک دا هغه وخت کې چې کله دې خپل صحیفه عملنامه ولا لاس کې ورکړي نو چا مخونه به د خوشاله نه سپین شي او چا به د خفقان نه تور شي چې کوم اصحاب الیمینی ایو مخونه سپین خلاص باندې عملنامه ورکړي شي اب سپین مخوالی او چې په ګس لاس ولا عملنامه ورکړي شي اب تور مخوالی الله دې وساتي او څوک وایي چې دا هغه وخت چې الله پاک باندې ورځ د قیامت باندې په ورځ د محشر باندې دا اعلان کوي چې وامتاز اليوم ايها المجرمون اي مجرمان نن جدا شي بس دا وخت کې وسوک چې کوم مجرمان دي دغه مخونه وتول شي او چې کوم مجرمان نه بس هغه مخونه وسپین باندې شي د خوشاله نه او څوک وایي یو قول پکې دا دی چې کله اعلان وشي چې چا بندگی کړی دا زه هغه پس اوسې چا دا بوتانو بندگی کړی زه بوتانو پس چا دا باباګانو بندگی کړی زه باباګانو پس چا دا انبیو بندگی کړی زه انبیو پس ایو معبودان نه دي نو هغه وخت چې کوم دی الله پاک د باز مخونه چې د الله نه علاوه د بل چا عبادت کړي نو مخونه متک تور شي او چې د الله عبادت کړي په عقیده توحید باندې وفات راغلي نو دغه مخونه مسپین شي فاما الذين پس خلق اسودت وجوههم اسودت چې تور شوی مخونه د دوی نو دې ته وویل شي اکفرتم ایتاسو کفر کړو بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه تاسو الله پاک په فطرت باندې پیدا کړی وي یا سو نوذ بالله مرتد شوی یا تاسو ایمان مولم بیا ولې پرې خو یا بعض خلقي ناغي مسلمانان
څوک د پیسو د پاره، څوک د منصب د پاره، څوک چې کوم دی د بیزو د پاره، څوک د یو سره پاره، څوک د خزې د پاره خپل ایمان پرېږدي، نو څوک قادیانی شي، څوک عیسائی شي، څوک هندو شي، او څوک چې کوم دی د خدای د وجود د سره منکر شي، ملحد ته جوړ شي، ایتیست، کمیونست دا ته جوړ شي. الله پاک باندې ته وایي چې کفرتم بعد ایمانکم، ایت تاسو کفر کړو پس ایمان تاسو نه. ایا مراد ایمان فطری دی چې تاسو ما په فطرت د ایمان او اسلام باندې پیدا کړی وي، نو تاسو ولې دا فطرت ایمانی او فطرت اسلامی نه کفر ته تللی؟ نو فذوقوا بس اوسکه العذاب عذاب لا بما کنتم، فسبب د دې چې وې تاسو تکفرون چې کفر هم کوو. واما الذين خلق ابيضت چې سپین وي وجوههم مخونه د دوی ناغي ته ویل شي اغي په بارک الله پاک فرمایي ففي رحمت الله، ندی په رحمت تعالی تعالی کی الله په رحمتونو کې بای سو کوئی سے رحمت تعالی تعالی دیدار تعالی دی، او سو کوئی ته رحمت تعالی تعالی جنت تعالی تعالی دی په جنتونو الله تعالی کی الله کوم جنتونو تیار کړی دي آی کی بدی موجودیه ففي رحمت الله. او داسې جنتونه دي، داسې رحمتونه دي، هم فيها چې داخله کو په هغه کې خالدون همیشه. نو دا کومه بیان الله پاک چې پیغمبر علیه السلام ته وکړو او تاسو ته د الله د خبره د قیامت د احوال د تاسو ته او رسول دی پیغمبر، نو دا خو ځان نه وایي کنه، دا خو د زوحي کومه، دا خو زما طرف نه استاد د تزي. الله پاک دې کې بیان د صداقت د رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تلک آیات الله، دغه آیاتونه الله تعالی دي نتلوها چې مولولو هاتلا علیک پتا باندې پیغمبر علیه السلام بالحق په حق سره، وما الله او نه د الله تعالی یرید اراده لري ظلما د ظلم کول للعالمین، فعالمین باندې عالمین سره ظلم اراده الله تعالی نه کوي، الله ظلام نه دی، او الله تعالی داسې نه کوي چې دا چا ثواب کې کمی راولي یا دا چا په عذاب کې سیواواله راولي یا دا چا نیکی ضایع کی. الله تعالی ټول بدلی پوره پوره باندې هر یو بندلا ورکی، البته چاته ظلم معاف کی او فضل پیو کی ازل خبره ده، چاله سزا ورکی دا عدل الله تعالی دی، چاله سزا سوي دا ظلم نه سوي دا گناهون نبیم الله جنت تبوزي، دا رحمت الله تعالی فضل الله تعالی دی. ولله او خاص دا الله تعالی په ملکیت کې دي، الله تعالی مالک دی، ما د هغه سيزونه په سماوات دي چې په اسمانونو کې دي. نه خلک پیسې جګړې کوي، خلک په مړ دي، خلک په خپلوالې پرې دي، خلک په کم نه نو رشتہ داري پرې دي، په دوه مولزمه کا باندې په یو ځای سم کا باندې خلک په ولي خو ولي پرې دي. الله فرمایي تاسو اصل لګیای دا خو زما دي ول ملکیږي بل شاته پاتې تا نه بل ته پاتې بل نه بل ته پاتې بل نه بل ته پاتې اخر چې قیامت او دنیا وانم چاته پاتې اچا ته پاتې نشي ټول به ختم شي. نو بیا بس وای چې ازما کا چا ناس خلک لګیا دي فضل چې کوم دی مجازي مالکان دي او پاغي باندې جګړه کې غم فاتح پردي او بلوي. نو الله تعالی مالک دی، ما ده هغه سيزونه په سماوات د اسمانونو کې دي و ما ده هغه سو په الارض د اسمانونو کې دي، ټول مالک حقيقي هغه الله دی. و الى الله او خاص الله طرف تبع ترجع الامور، ټول کارونو واپس کیږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعملا متقبلا. اللهم اشف مرضانا المسلمين يا شافي المرضى شفاء لا يغادر سقما. وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه.